السلام علیکم. زه مظفر شاه یم. نن به موږ خبره کوو د روژې په حواله باندې، د مهنګایۍ په حواله باندې. د دغې خودساخته مهنګایۍ په حواله باندې د خبرو اترو دپاره نن زموږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی سینیر صحافي او د بریکوټ پریس کلب جنرال سیکرټري ډاکټر ذاکر محمد صاحب. ډاکټر صاحب، پروګرام کې درته پخیر راغلی او هرکلی وایو. ډیره مننه باچا صاحب، ستا د پروګرام هم په کار د همدغه شانتي په دې حواله باندې پروګرامونه په کار دي، او ستا د پروګرام چې دی نو ډیره مطلب دا یو خوشاین اقدام دی او داسې پروګرامونه کول په کار دي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، دا راته ووایئ چې یو طرف ته خو په ملک کې مهنګایي ده، هغه خو شره هسې هم د مهنګایۍ ډېره زیاته سیوا ده، خو بل طرف ته که موږ وګورو نو کله چې رمضان شروع شي، روژه شروع شي، نو زموږ خلک چې کوم دی هغه هم دغه مهنګایي خودساخته مهنګایي جوړه کړي. ستاسو موږ پرون یو اخباري بیان هم وکتو، تاسو هم په دغه حواله باندې لیکلي کړي دي. څه به ویل غواړئ جي د دې حوالې سره؟ بالکل باچا صاحب، دا یو المیه ده چې یاره زمونږ په وطن کې د خلکو سوچ او فکر چې دی هغه همیشه داسې چې لکه مونږ زمونږ په سوچ کې دا نه وي چې یاره مونږ د یو انسان په کار راشو، بلکې په حقیقت کې دا ده چې یاره مونږ په هره خبره کې ګیلې د حکومت نه کوو. خو دلته چې مونږ وګورو لکه څنګه چې ستاسو به فکر وي چې د روژې نه یوه ورځ مخکې غوښه چې وه هغه په 500 روپۍ وه، او د روژې په اوله ورځ باندې چې مونږ غوښه اخیسته نو هغه په 950 روپۍ باندې کیلو. نو ظاهره خبره ده چې یاره کې دا مهنګایي دي او دغه وایي چې یاره څاروي ګران دي، نو ولې د روژې نه یوه ورځ مخکې چې دا په یوه ورځ کې په کم قیامت راغی چې یاره دغه شانتې مطلب دومره ګراني شوه چې یاره مونږ په 500 او په 800 روپو ته خبره دا ډېر حقیقت دی. دغه شانتې لکه په 900 روپۍ باندې کیلې وي هغه په 400 شوې، په 50 روپۍ ټماټر ول هغه په 200 شول. نو دا حقیقت دی چې په ټوله دنیا کې چې دغه شانتې مذهبي ورځې راځي، مذهبي تهوارونه راځي، نو هغه هلته کې خلک ارزانیانې راولي، او زمونږ په ملک کې زمونږ د خلکو مزاج داسې دی چې یاره هغه په دې صرف د پیسو ګټلو یو سوچ او فکر لري، یا داسې هېڅ قسمه د هغو سوچ او فکر نه چې یاره دا یو داسې میاشت چې په دې کې د دغه غریبو خلکو سره د دوی سره مرستې کول غواړي. او د روژې مقصد دا نه دی چې یاره ته خولې ته صرف کورۍ واچوه او خوله بنده که. د دې مقصد دا دی چې یاره په تا کې الله پاک ګوري چې یاره زما انسان چې دی چې په ده کې څومره صبر دی، په ده کې څومره د یو بل انسان دپاره د ده په زړه کې څه فیلینګ دی. نو یقینا باچا صاحب لکه دا یو المیه ده زمونږ د خلکو او په کار نه ده چې داسې. نو په دې حواله بیا په حکومتي کچ باندې هم بیا داسې سوچ او فکر نشته. لکه نن که فرض که زمونږ پرون ایس صاحب راوتی او یقینا خلک یې جرمانه کړل په مختلفو ځایونو کې او په هغوی جرمانې ولګولې، خو د هغې څه مقصد شو؟ لکه نن بیا هم هغه غوښه په هغه 700 باندې غټه غوښه په 800 په دې باندې وړه غوښه هم نه. د دې مقصد دا نه دی وړه غوښه چې دا هغه د بیزې او د ګټ ته وایي، دا کومه غوښه چې په بریکوټ کې دي او ګرانۍ د دې په دې کې د ګرانۍ څه خبره نشته. خو به هر حال هغه غوښه وه نن بیا ګرانه خرڅېده، پرون ایس صاحب راوتی خو د هغې هېڅ مقصد نه و. لکه هېڅ چا سره نرخنامه نشته، د دې په کار چې یاره د دې خلکو سره نرخنامه وي. مونږ دې تپوس کولی چې حکومت د دې په دې نرخ باندې دا شی دی نو مونږ به یې ستا نه په دې اخلو، خو هېڅ قسمه نن بیا نرخنامې نه وې او هغه غوښه وه په هغه ریټ خرڅېده، هغه ټول شیزونه چې وو هغه ګران خرڅېدل او د هېڅ چا هېڅ پروا نشته. غریب خلک چې دی هغه ډېر زیات پریشانه دی او ډېر په تکلیف دی. جي باچا صاحب. جی ډاکټر صاحب، دا راته ووایئ چې کله اسسټنټ کمیشنر شو یا نور انتظامیه شوه، دوی چې کله بازار ته راشي او دغه قصابان شو یا فروټ والا شو یا نور دکانداران شو، هغوی جرمانه کوي، نو بیا هم مونږ خلکو ته په دغې باندې اعتراض وي او مونږ وایو یاره دا غلطه کوي، دوی غټ سړی نشي دغه کولی جرمانه کولی، خو دکاندار پسې نښتې دي. نو په دغې باندې هم مونږ خلکو ته اعتراض وي، حالانکې دغه خودساخته مهنګایي چې هغه هم د دغې خلکو د وجې نه او زموږ د خپلو غلطیانو د وجې نه په دې باندې به څه وایې جي؟
باچا صاحب بنیادی خبر دا ده چې لکه دلته کې المیه دا ده چې زمون ملک ته خلک جمهوری ملک وای. حقیقت کې دا جمهوریت دی شي ته نه وای. مونږ حقیقت دا دی چې دلته کې ووټ یو داسې شی دی چې هغه لکه بالکل مونږ ورته داسې شی راښکلی دی چې لکه زما دا ووټر که هر غلطي کوي او دی که هر څه کوي خو زه به د ده دپاره خبره کوم. نو یو خبره پکې دغه هم ده چې یاره کله دغه سړی که دغه غوښه خرڅوي او ناجایزه کوي، که دی ټماټر خرڅوي او ناجایزه کوي، که دی سبزي خرڅوي او ناجایزه کوي، خو که زما سوچ او فکر دی چې یاره دا سړی ما له ووټ راکوي او یا زما پارټۍ له ووټ ورکوي یا زما لیډر له ووټ ورکوي یا زما کینډیډیټ له ووټ ورکوي، نو زه به د ده دپاره خبره کوم. یوه خبره ده. یو دا خبرې چې حقیقت دا ځینې خلک ډېر زیات مکرجن هم وي، هغه داسې مکر او داسې فریب او داسې دغه د خلکو د مخې وکړي چې زه خو جو فرشته یم او ما خو بالکل غلطي نه ده کړې او زه خو داسې یم او زه خو داسې یم. نو بیا ظاهره ده د هغه دپاره هم هلته خلک خبره کوي او بیا وایي چې یاره مطلب دا بېګناه دی او دا، خو حقیقت هم دغه دی چې لکه پکار دی چې یاره په داسې کاروایانو باندې چې یاره په هغې کې مونږ سوچ چې دی هغه مثبت پکار دی. زمونږ سوچ دا پکار دی چې یاره عوامو ته غریبو خلکو ته د سہولت چې دی نو دا به څنګه رسي. نو که د دې ذریعې چې دی حکومتي اهلکار جوړېږي، که هغه MNA جوړېدی شي، که هغه زمونږ AC جوړېدی شي، تحصیلدار جوړېدی شي، پټواري جوړېدی شي، د ټیمې اهلکار جوړېدی شي، او بیا مونږ د هغوی سره تعاون نه کوو، د هغوی په هغه کار باندې مونږ خفه کېږو، نو یقینا لکه دا د افسوس خبره ده په دې کې. لکه مونږ په خپله باندې په دې پسې بیان لګولی و چې یاره غوښ واله زیاتې کوي، بیا که په غوښ واله باندې هېڅ پرچه کوي نو بیا به مونږ خفه کېږو په دې باندې، یا په دې باندې به یو لیډر خفه کېږي، په دې باندې به یو بل سړی خفه کېږي. نو دا خبره بالکل غلطه ده. د هغې وجه دا ده چې په خپله باندې ما نن یو غوښې واله ده دا خبره وکړه چې یاره وروره ولې څه چلو، لکه په تا له هېڅې 5,000 روپۍ پرچه په دې درکړه چې د روژې نه یو ورځ مخکې تا په 500 روپۍ غوښه خرڅوله یا په 5,500 دې خرڅوله، خو د روژې نه مخکې به دې 600 700 کړي وه، نو تا د روژې په اوله ورځ ولې 700 کوله؟ نو ظاهره ده. خو لکه په دې کې بیا دقه ځای کې ما خو تاسو ووایي باچا صاحب لکه د هغې غلطیانو، د هغې ظلم او د هغې زیاتي چې دی تدارک ونه شو، هغه منې نه کړی شول، هغه په دغې حواله باندې مونږ بیا انتظامیې ته ګناه کوو، په دغه حواله باندې مونږ بیا انتظامیه په دې باندې چې یاره ستا سره پاور دی، ستا سره اختیار دی، په کار چې دته هر دکاندار ته وایي چې که ستا سره سبا نافنامه نه وه نو تا به زه 15,000 نه تا به 100,000 جرمانه کوم، تا به جیل ته لیږم. لہذا په کار و چې هر یو کساب ته سهار له دغه نافنامې اویزان دي وي. ظاهر ده چې ما له هغه ګرانه راکوله، ما به چې ته دا ولې ګرانه راکې، نو بیا به موږ د AC سره رابطه کوله چې دا سړی بیا دا عمل کوي، خو هغه عمل چې دی نو هغه رکاو نه شو. او دغه شانتې نه ده په کار چې یاره مونږ که حکومتي اهلکار یا زمونږ انتظامیه یو ښه کار کوي په کار چې مونږ هغه اپریشیټ کړو په ځای د دې چې مونږ د هغې نفي کوو. جی باچا صاحب. ډاکټر صاحب به حیثیت یو سینیر صحافي تاسو به څه تجویزیږي چې زموږ د ملک چې کوم دی دا به څنګه ټیک کېږي، څه داسې کول پکار دی چې یاره زموږ به د ملک کې امن شي، خوشحالي شي او د یو غریب سړي ژوند چې کوم دی هغه اسان شي؟ یو تجویز او دغه چې دی نو هغه مونږ ورکولی شو چې یاره د غریب سړي ژوند به هله ښه کېږي چې کله زموږ اشرفیه چې ده، زمونږ دغه لوی لوی بلاګانې چې دي، زمونږ دغه ادارې چې دي، زمونږ دغه لوی بیروکراسي چې ده چې دیو ته پړی واچولی شي، مطلب د دیو ته لګام واچولی شي او دیو د دغه کرپشن نه او د دغې نه یعنې دغې نه په لار شي، نو ظاهره ده بیا به ستا په وطن کې امن شي او ستا غریب به هله ښه کېږي چې کله د دغه خلکو اختیارات چې کم دي یا د دغو له چې کم مرات ورکړی کېږي هغه کم کړی شي. مقصد مې دا دی لکه نن ستا AC دی 16 ګریډ افسر دی، د هغه سره چې کم ګاډی دی په هغې کې چې کم هغه له تیل ورکوي، که په کار ده چې که دی په یو وړوکي ګاډي کې ګرځي
د اخراجات کم شي، دغه شان ستا سیکټري دی، دغه شان بیا ستا ججان دي، دغه شان بیا ستا لوی نور د ادارو مشران چې دي، چې د دې ټولو دغه اخراجات چې دي دا کم شي او په هغې کې کمی را شي، نو بیا به ستا په ملک کې خوشحالي راځي او ستا ملک کې به امن راځي. دغه شانتې په ملک کې روزګار چې دی هغه سیوا کول غواړي، د هغې دپاره پالیسیانې جوړول دي، هغه په اسمبلو کې کېږي. نو اسمبلو ته مونږ هغه خلک لیږو چې هغه ظاهر د ستا د مخې دي، چې هغه په څه پوهېږي نه، په هغه په دغه نظام دپاره چې کوم قانونونه جوړول دي هغه قانون جوړولو نه پوهېږي. نو ظاهره ده چې دا هر څه چې دی نو دا هله کېږي چې کله زمونږ ړونه سپاک شي او کله په د وطن سره مینه پیدا شي، د دې ملک سره مینه پیدا شي، نو د دې ملک سره مینه د هغه خلکو پیدا کېږي څوک چې په دې کې لړزېږي، او هغه خلک ظاهره ده چې هغې سملو ته نه شي تللی. نو ډېره ګرانه ده باچا صاحب، الله دې رحم وکړي چې زمونږ په حکمرانانو، زمونږ په ادارو د هغوی په زړونو کې رحم پیدا شي او د غریب خلکو دا کم بد ژوند چې دی چې دا صحیح شي، او دې له الله پاک دې خلکو له دومره د دې ثواب وشي چې دوی خپلو بچو له وچه ډوډۍ ورکولی شي. نو زما په خیال چې دا به هله ممکنه چې زمونږ په وطن کې محب وطن خلک د وطن حکمرانان شي. ډاکټر صاحب د خپل قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه جي. ډېره مننه ستاسو باچا صاحب، ډېره مهرباني. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بالکل کتونکو تاسو د سینیر صحافي ډاکټر ذاکر محمد خبرې واورېدې او زمونږ دغه المیه ده چې را مونږ که یو طرف ته دغه جاړو جړا کوو چې را مهنګایي ده، د خلکو مهنګایي جوړه کړې ده، د حکومت د طرفه خو الریډي مهنګایي ده، خو نوره دغه خود ساخته مهنګایي چې کوم ده دا مونږ جوړه کړو. بیا چې کله انتظامیه د دغه خلکو خلاف اکشن اخلي نو بیا مونږ خلک د دوی خلاف ودرېږو، مونږ ویره دا جرمانې نه دي په کار. نو که فرض کا دا جرمانې نه کېږي او دا خلک د ډنډۍ لاندې نه راځي نو بیا به زمونږ همدغه حل وي. تر یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکړئ. د تل پاتې خدای په امان.